نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم. معزز ناظرین، زمونږ چې د ویډیوګانو سلسله څنګه جاری ده، په دې سلسله کې زه نوې ویډیو سره حاضر یم. نن زمونږ موضوع ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا ده چې هغه خپل امت متعلق څومره فکرمند دی. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د امت آخرت فکرمند و، دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د امت دنیا لپاره هم فکرمند و چې زما امت د پریشانیانو نه څنګه محفوظ وي او زما امت د مصیبتونو نه څنګه محفوظ شي. او دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د صحابو هم دغسې خیال ساته او خپل صحابو متعلق بې انتها حریص و چې زما صحابه هر قسم شر نه محفوظ وي. یو حدیث کې راځي، عبدالله بن حبیب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو شپه من رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاش کې ووتو چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورو، موږ ته مونځ پړاو کړي. نو هغه داسې شپه وه چې پکې ډېر زیات باران او تکه توره تیاره وه. نو موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاش کې ګرځېدو. په دې کې ما وکتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما طرف ته روان دی، او څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خواته ورسید نو ما ته یې وفرمایل چې قل. نو زه حیران وم چې څه ووایم، نو زه خاموشه شوم. بیا یې راته ووایي چې قل، نو زه بیا خاموشه شوم. په درېیم ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې قل هو الله احد، چې دا صورت ووایه. قل اعوذ برب الفلق، دا صورت ووایه. قل اعوذ برب الناس، دا صورت ووایه. او دا صورتونه حین تصبح و حین تمسی، چې سار شي په تا او ماښام شي، نو دا صورتونه درې واړه وایه، دا تا لپاره کافي دي. اوس چې موږ وګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د صحابو څومره خیال ساته. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې شپې ته وکتل، هغه حالت ته چې توره تیاره ده او باران دی، دې کې دوی د څه شی نقصان ونه رسي. نو په دې ساعت هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته دا دعاګانې، دا صورتونه ورته وښیل. دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت لپاره دعاګانې هم وضع ایښې دي، امت ته یې ښوولي دي چې دا دعاګانې څوک وایي نو دی به هم د هر قسم شر نه محفوظ وي. په دې کې یو دعا ده، په احادیثو کې راځي، یو صحیح حدیث سره په امام ابو داود رحمه الله خپل سنن کې هغه دعا ذکر کړې ده، امام ترمذي رحمه الله ذکر کړې ده، امام ابن ماجه رحمه الله خپل کتاب کې هغه دعا ذکر کړې ده. او د هغې دعا راوي چې کوم دی هغه عبدالله ابن ذکوان او ابو الزناد کنیت دی، هغه راوي دی. هغه فرمایي چې ما ابان ابن عثمان د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه فرزند دی، ډېر معروف او مشهور مجتهد تیر شوی دی. نو هغه فرمایي چې ما دا حدیث اورېدی دی ابان ابن عثمان نه، او ابان ابن عثمان خپل والد محترم عثمان ابن عفان نه دا حدیث اورېدی دی. او عثمان رضی الله فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما من عبد یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. فرمایي چې څوک دا دعا 3 ځله سهار او ماښام ته ووایي نو ده ته څه شی هم نقصان نشي رسولی. نو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو لپاره خپل امت لپاره فکرمند و، دغسې صحابه هم په رسول الله صلی الله علیه وسلم مینو
او رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی کامل یقین او ایمان څنګه چې دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړله نو د دې اوس د هغوی ایمان ته چې موږ وګورو د دې راوي چې دی ابان ابن عثمان یو ځل هغه سره داسې واقعه وشوه چې په هغه فالج حمله وکړله او د هغه چې کوم شاګرد و عبدالله ابن ذکوان دې د هغوی عیادت ته راغی نو عیادت ته چې راغی او خپل استاد یې وکته چې د دوی استاد منې فالج حمله کړې ده او په بستره پروت دی نو دې خپل استاد ته ګوري او حیران نو حیران په دې وجه ګوري چې ما ته دا حدیث تا اورولې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حوالې سره چې څوک سهار او ماښام دا دعا وي نو هغه ته هېڅ شی هم نقصان نشي راوسولی اوس په دې وخت کې چې وګورو نو تا ته څنګه دومره سخت نقصان رسېدلی دی نو د استاد ایمان ته وګورو نو هغه ورته څه وایي چې نه وی ته فوالله ما کذبت علی عثمان ولا کذب عثمان علی النبی صلی الله علیه وسلم وی ما په عثمان باندې دروغ نه دی ویلي نبی علیه الصلاة وسلام حوالې سره او نو عثمان رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ویلي لیکن اوس ما سره چې کومه واقع شوې ده په ما فالج اټیک کړی دی وی دا په دې وجه چې زه په دې ورځې باندې یو ورځ په غوسه کې وم او په هغې په وجه ما دا دعا ونه ویل او ما نه یېره شوه نو په دې ورځې ما باندې فالج اټیک کړی دی نو د هغوی ایمان ته چې مونږ وګورو استاد ته وګوره هغه څنګه وي چې په ما چېرته ما اټیک نشو کېدی لیکن په دې ورځې ما نه دا دعا یېره شوې وه دغسې زمونږ چې کوم نور اسلاف تیر شوي دي د هغوی هم دغسې کامل یقین او کامل ایمان په 11مې صدۍ کې یو عالم تیر شوی دی محمد ابن علي ابن محمد او علمي دنیا کې ابن علام په نوم مشهور دی هغه کتابونه دي خو په د هغه په کتابونو کې یو مشهور کتاب دی الفتوحات الربانیه علی الاذکار النبویه د امام نووي رحمه الله الاذکار کتاب چې د هغې شرح ده نو دی په دې کتاب کې د دې حدیث تشریح کوي نو د دې حدیث چې تشریح کوي نو دی په دې کې دی یو عظیم مفسر ابو عبدالله القرطبي یعنی امام قرطبي رحمه الله قصه لیکي چې امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې دا هذا خبر صحیح وقول صادق دا حدیث چې کوم دی دا صحیح دی او دا صحیح خبره ده رښتیا خبره ده وی ځکه چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده اوس دی وی چې علمناه دلیله دلیلا و تجربه وی ما زه دا حدیث تحقیق او دلیل په طور ښه پیژنم او زما په زندګۍ کې چې کوم تجربه شوې ده هغې په طور زه ښه پیژنم وی ځکه وی کله نه چې ما دا حدیث اورېدی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او په هغې ورځې نه ما په دې عمل شروع کړی دی یو ورځ ما سره داسې واقع وشوه چې زه په مدینة الرسول کې په مدینة الرسول کې زه لړم وچیچلم وی فتفکرتو ما غور فکر شروع کو چې زه ما سره ولې داسې وشو بیا ما ته احساس وشو یاد شو چې ما دا دعا نه ده لوستې که چېرته ما دا دعا لوستې وې نو زه به چېرته هم لړم وچیچلم نو دا زمونږ د اسلافو یو طریقه وه چې کامل یقینو او د هغوی ایمان و او په دې ذریعه به هغوی خپل مصائب او مشکلات دفع کول ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه یو روایت دی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته یو سړی راغی یا رسول الله زه بېګا لړم چیچلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې اما لو قلت اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق که چېرته تا دا دعا ویلې وې نو ته به چېرته هم لړم نه چیچلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر انسان د پریشانۍ له او د مصیبت لپاره څه نه څه دعاګانې هغه ښودلي دي نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدی دی او کوم صاحب چې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه حدیث اورېدی دی د هغه نوم دی صالح ابو ذکوان
نو صالح ابو زکوان یو زوی دی سهیل ابن ابي صالح هغه فرمای وی کله چې موږ ته دا حدیث رسیدلو د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ طرف نه چې کوم سړي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې تا اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق ویلوي نو تا سره به داسې واقع نه کېده. نو دی فرمایي سهیل ابن ابي صالح چې زمونږ په کورنۍ کې د دې ډېر غټ اهتمام او ساره ماښام سره به موږ دا دعا ویله او یو بل ته به د دې تلقین کو چې دا دعا وایي. نو وی زمونږ د کورنۍ یو وینځه وه یو خادمه وه هغې به هم دا اهتمام سره ویله. یو ځل هغه لړم وچیچله نو موږ په دې خبره حیران وو چې دا هم اهتمام سره ساره ماښام وي بیا هم لړم وچیچله. بیا چې ترې موږ تپوس وکړو نو هغې ووایي چې زه خو لړم چیچلی خو په ما باندې اثر نه دی شوی. نو دا د هغوی یقین او د هغوی ایمان و په دې وجه په هغې اثر نه کړی. نو دغسې کومه دعا چې ما ذکر کړله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 ځله سهار ته او 3 ځله ماښام ته ښه مستنده دعا ده دا ویل پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت هم تعیین کړی دی چې سهار او ماښام او د عدد هم تعیین کړی دی. نو چې کومه دعا او کوم ذکر عدد سره خاص شي نو د هغې خاص خیال پکار دی ځکه چې دا د الله د طرف نه توقیفي په دې کې څه حکمت یې هغه الله پېژني او دا وخت نه دی هغه د هغې ذکر کولو. البته چې څنګه الله ویل دي هغسې پرې عمل کول پکار دي. نو چې کوم مصیبتونه په انسانانو وي مشکلات او تکالیفونه یې دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې ذکر کړي دي. په دې دعاګانو د هغې دفاع پکار ده. د دې دعاګانو په ذریعه چې کوم دی موږ خپل د مشکلاتو نه نجات موږ ته میلاویدی شي. نو که د دې په ځای اوس موږ داسې کوو چې جعلي عاملانو او افراډیانو پسې ځو او هغوی د خپل مصیبتونه او مشکلات ښیو او هغوی د غیر شرعي په طریقه کولو موږ ته دا وایي چې زه تاسو له کوم او د مال چې کوم دی موږ نه مطالبه کوي نو دا او تعویضونه کوي او هغه تعویضونه چې هغه غیر شرعي وي شرکي الفاظ نو د هغې ډېر خطرناک نتایج دي. نو دې لپاره پکار ده چې هر انسان چې کومه دعا په حدیثو کې او مستند دعای هغه خامخا خپل په وخت سره وي نو انشاءالله الله تعالی به هر مسلمان د هر قسم شر نه او هر قسم مصیبت نه محفوظ ساتي. الله تعالی دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.